بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. مخياتونو کی انکار دے خلقو دے پیغمبرنا دے قرآن کریم نا تذکرہ ددگی دے آیتونو کی تذکرہ انزل باندې قرآن کریم باندې ایمان راوړی موږ ایمان راوړی په هغه څه چې هغه موږ باندې نازل شي او د هغې نه علاوه څه چې دي د هغې نه موږ انکار کوو موږ نه منو. د دې له الزام د دې خبرې ورکوي چې که ستاسو په خپل کتاب باندې هم ایمان وی نو تاسو به دا قرآن کریم منلی وی. بیا ورپسې تذکره د دې هم کوي ورسره نه چې دې منلی وی نو خپل کتاب به ګویا کې منلی و په هغې کې چې دغه حکم دی نو دا یې ونه منه نو آسماني کتاب دی یو حکم نه منل دا داسې دي لکه ټول کتاب نه منل. بیا ورپسې د انبیاء علیهم السلام تذکره هم وه چې دا به وجنئ نه د دې سره مرسته امداد کوئ دې باندې به ایمان راوړئ نو تاسو پیغمبران وجل نو پته دا ولګېده چې ستاسو په خپل کتاب باندې هم ایمان نشته. بیا ورپسې بل خطاب په ذکر کې چې په هغې کې مخکې چې کوم څه تېر شوي په دې خطاباتو کې د دې بني اسرائیلو نو د هغې هغه یو قسم خلاصه ذکر کوي. بئس ما اشتروا به انفسهم ډېر بد دی هغه څه چې اغوستي دي په هغې باندې ځانونه خپل. بئس ما اشتروا به انفسهم اشترا کله ویل کېږي خپل ځان یې پرې غوره کړ. کله اشترو په معنا د خرڅ کولو باندې راځي. بئس ما اشتروا به انفسهم ډېر بد دی هغه څه چې خرڅ کړي دي په هغې باندې ځانونه خپل. خپل ځان یې خرڅ کړ او بل شی واغست کفر یې واغست. یا کله اشتراک په معنا د اغستلو باندې دی وایي چې موږ به ځان په دې باندې د عذاب نه بچو د قیامت د ورځې د عذاب نه موږ په دې باندې بچ شو. خو دا د دې په نسبت باندې دې څه وایي ان یکفروا بما انزل الله چې دې انکار کوي په هغه څه باندې چې الله نازل کړي قرآن کریم الله نازل کړلی کینه ده حسد دی پکې. اوس الله رب العزت د چا باندې احسان کوي چاله مال ورکو چاله اولاد ورکو چاله خواهش ورکو چاله څه ورکو چاله څه ورکو دا خو د الله رب العزت یو تقسیم دی نو ته په دې باندې خفه کېږي ولې په دې باندې خفګان نه دی پکار. دا الله رب العزت چې چاله ورکړي نو دې باندې په دنیا ټوله د امتحان ده. نو پیغمبران یې راولېږل دې دپاره چې دې خلکو امتحان پې وکړي. چاله مال ورکو دې دپاره چې په ده باندې امتحان څه ورکړو چاله څه ورکړو دنیا کې چې څه میلاوي نو دا د امتحان دي. نو بئس ما اشتروا به انفسهم آسان مانا دا ډېر بد دی هغه څه چې خرڅ کړي دي په هغې باندې ځانونه خپل
زدنا ایو نزل اللہ من فضلی دا چی نازل اللہ فل دخبل فضلنا علا من یشاو بچامانی چیو وانی من یباری دخبل بندگانونا نو چکا دے سڑی ایمان ان ندیرہ وڑے بیا بسید و اینات کی مقتدین فباہو بغضبین علا غضب ناختشو دی بغضب لپاس بغضب بانے یو غضب دری بانے چی شوی دین پدیش چی تورات دین دے منلے بل غضب پدی باندې خوشو پدی باندې چې قرآن کریم نو نه مانا دا پیغمبري نو نه مانا نو فباؤوا بغضب علی غضب اختشوا دی غضب لپاس په غضب باندې قرآن کریم نو نه مانا نو قرآن کریم چې دم منلې وې نو دا به داسې ولګي چې خپل کتاب تورات منلې او چې قرآن کریم یې ونه مانا نو د تورات هم ونه مانا ولې په تورات کې خدا خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغوندو نو هغه باندې ایمان به هم راوړئ او د هغه امداد به هم کوئ الله رب العزت ته خدا پته وه چې د موسی علیه السلام په دور کې د ابراهیم علیه السلام په دور کې د نوح علیه السلام په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راځي نو بیا یې د هغې نه لوز ولې اغوسته دې ولې دا یو اشکال راځي ولې الله ته پته نه وه نه نه الله ته پته وه خو دا د پیغمبر چې کوم را روان دی د هغه یو عصمت ذکر کوي ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته رسول لتؤمنون به نو بیا به تاسو ایمان راوړئ په هغه باندې ولتنصرنه د هغه د امداد به هم کوئ کله هغه ته یو باب بیا نو مطلب دا چې پیغمبر بیا نه مونږ نو د هغه امتیان وي د هغه د هغوی اولاد وي د هغوی د اولاد اولاد وي د هغوی د اولاد د اولاد د اولاد وي ابو سره روان دي دا رسو چې کوم خلک دي دا څوک وو د هغې مخکینو اولادو ته او نه تاسو خپل اولاد ته د هغې خپل اولاد ته دا وصیت نصیحت کوي یا داسې یو پیغمبر به راځي په آخره زمانه کې هغه به آخري پیغمبر وي هغه باندې به ایمان راوړئ دا خبره به منئ د هغه امداد به کوئ نو څومره انبیا علیهم السلام چې تېر شوي هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه ده موندلي هغه ټول وفات شوي هغه بل عالم ته تللي عیسی علیه السلام دی صرف یوازې هغه په اسمانونو کې دی هغه اوس د دنیوي چې کوم د دنیا حالات دي د دنیا جس روزګار دی د دې نه اوچت دی بیا به راکوزېږي چې کله راکوز شو نو هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې عمل کوي قرآن کریم باندې به عمل کوي چې وایي دعوت ورکوي نو قرآن کریم ته به ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طرف ته به دعوت ورکوي نو چې تورات کې دي په انجیل کې هم دا خبره وه عیسی علیه السلام چې راغلی و نو هغه ویل چې رسول یم تاسو ته بني اسرائیلو ته ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد او زه زیر ورکوونکی وم د خپل ځان نه وروستو یو داسې پیغمبر چې د هغه نوم به احمد وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ نومونه دي یو محمد هم دی یو احمد هم دی محمود هم دی ګڼ نومونه دي بعضې قرآنونو کې آخر کې راجع وکړل دي بعضې خلکو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی په دې باندې چا اعتراض نه دی کړی د دې زمانې یو کافر هغه به راشي اعتراض وکړي چې دا خو محمد دی او هلته کې احمد یې لیکلی هلته کې احمد ویلی نو دا دې زمانې کافر هغه دا اعتراض کولی شي لیکن هغه زمانې کافر دا اعتراض نشو کولی وایي دلته کې دوی قادیانیت طرف ته راجع دي هلته کې احمد یې ویلی هلته کې محمد دی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ نومونه دي هغه عرب هغه خلک چې هغه یهودیان وو هغه نصرانیان وو هغوی په دې پوهېده
چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد هم دی دا احمد هم دی دا محمود هم دی دا حامد هم دی نور ګڼ څومره نومونه دي او دا پته ځکه اعتراض نه دی کړی کنه اعتراض حق د هغې جوړېدو په دې زمانې د سړي صاحب کېږي دا اعتراض وکړي نو فباءوا بغضب علی غضب اخته شو دي په غضب د الله کې نه یو غضب نو ورپسې بل غضب نه یو غضب داو چې د تورات خلاف وکړو بل غضب په دې باندې راغی چې د قرآن خلاف وکړو وللکافرین عذاب مهین د کافرانو لپاره دی عذاب رسوا کوونکی عذاب رسوا کوونکی چې د چا لپاره وي کافرانو لپاره وي مخکې یو ځای کې وي اعدت للکافرین دغه جهنم چې خشاک د هغې خلک او ګټي دي تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو او دلته یې وللکافرین عذاب مهین کافرانو لپاره دی عذاب رسوا کوونکی او خبره دې معلومیږي چې دا جهنم چې جوړ کړی شوی دی نو دا د کافرو لپاره جوړ کړی شوی دی دا عذاب د جهنم چې رسوا کوونکی عذاب دی نو دا د کافرانو لپاره دی مسلمانانو لپاره نه دی جوړ شوی نو اوس مسلمان به ورته موږ ورزولی کېږي که مسلمان به ورته هم ځي نو دا مسلمان لپاره د رسوایۍ نه شوی نه د هغه لپاره د پاکولو دی د هغه د صفایۍ لپاره دی د هغه د تعلیم لپاره دی دوی لپاره نه دی جوړ جهنم نو دی به جهنم ته لاړ شي څه وخت به پکې وباسي نو دی به پاک شي چې پاک شو نو بیا پکې راوباسي حدیث کې راتلو چې د چا په زړه کې ذره برابر اورې د دانې په مقدار باندې ایمان یې نو راوباسي دی اورې دانې باندې ایمان ډېر معمولي ایمان دی نو یو وخت به داسې راشي چې دی به ترې راوویستی شي دی به جهنم کې نه پاتې کېږي او کوم چې کافر دی چې هغه په زړه کې د اورې دانې باندې ایمان نشتی نه وي پاتې نو وللکافرین عذاب مهین دا کافرانو لپاره عذاب دی رسوا کوونکی وإذا قيل لهم آمنوا کله چې ویل کېږي ته ایمان راوړئ بما انزل الله هغه څه چې الله نازل کړي کله چې دې ته وویل شي هلکه راشه قرآن کریم ومانه کړه قرآن باندې ایمان راوړه دا هم الله نازل کړی دا هم د الله کتاب دی قالوا نو دا خلک وایي نؤمن بما انزل علینا موږ ایمان راوړو په هغه څه باندې چې نازل شوي دي موږ ته موږ ته چې کوم څه نازل شوي دي موږ په هغې ایمان راوړو هغه منو ویکفرون بما وراءه او دی انکار کوي د هغه څه نه چې علاوه د هغې نه دي څه چې د هغې نه علاوه دي هغې انکار کوي نو هلته کې انجیل والا چې دی انجیل مني تورات نه مني تورات والا چې دی هغه تورات مني انجیل نه مني نو ورپسې وروسته چې کله قرآن کریم راغی نو دغه دواړه دې د قرآن کریم نه انکار وکړو قرآن کریم هم نه مني یو ایمان دی په مجموعه باندې نعمل بیا وروسته دی بس قرآن کریم دی زمونږ په دې باندې ایمان دی مخکې چې څومره کتابونه نازل شوي دي څلور وړ کتابونه سل صحیفې هغه ټول باندې زمونږ ایمان دی قرآن کریم دی چې په دې باندې بس ستا ایمان ستا عمل به په دې باندې نه هغې هغه صرف ایمان ته هم نه جوړېدو هغه دا خو صرف ومانه کړه چې دا قرآن کریم دا الله کتاب دی هغوی نه موږ ایمان راوړو په هغه څه باندې چې نازل شوي دي موږ ته ویکفرون بما وراءه او انکار کوي دا هغه څه نه چې علاوه د هغې نه دي وهو الحق مصدقا لما معهم حال دا دی چې دا کتاب دا قرآن کریم حق دی تصدیق کوونکی نو تورات انجیل زبور دا کتابونه دي نازل شوي دي الله نازل کړي دي الله کتابونه دي نور صحیفې دي د هغې تذکره داسې په چې څومره په څومره
پیغمبران باندې نازل شي. تذکرہ راځي صحفی ابراهیم او موسی. د موسی علیہ السلام صحیفې دي، د ابراهیم علیہ السلام صحیفې دي. نامه کې یو ځای صحیفې نو د شیس علیہ السلام مو یې سره نوم نشته قرآن کریم کې. نو شپېته صحیفې په هغه باندې نازل شي. نو د شپېتو نیمې بیا په ابراهیم علیہ السلام نازل شي. بیا چې څومره پاتې شي آخر کې د سلو نه نو هلته شپېته شوې، بیا ورپسې 13 شوې نیمې، نو ورپسې 10 پاتې شوې، نو 10 په موسی علیہ السلام باندې نازل شي. دا بعضې ویل دي قرآن کریم کې نشته چې قرآن کریم کې سړی وایي دا لکه څنګه چې د تورات تذکره شي قرآن کریم کې، نو تورات سره د موسی علیہ السلام تذکره راځي، د انجیل سره خصوصي طور باندې تذکره راغی کړ. نو اول حق مصدقا لما معهم، حال دا دی چې دا کتاب حق دی تصدیق کوونکی دا هغه څه چې د دې سره دي. قل فلم تقتلون انبیاء الله وتوعدوا ولې وجل تاسو انبیاء د الله من قبل دې نه مخکې کنتم مؤمنین کې مؤمنان، که تاسو مؤمنان یئ نو تاسو دا کار ولې کوئ انبیاء علیهم السلام یې ولې وجل. او دویم دا د دې قرآن کریم باندې د ایمان تذکره، که تاسو مؤمنان یئ نو د قرآن کریم باندې تاسو ایمان ولې نه راوړئ. دا ستاسو کتاب کیوں کړه؟ ستاسو په کتابونو کې دا خبره موجوده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې راځي. دې ته معلومه وه، دې ته د پیغمبر نه چې د هغه د ملګرو تذکره هم د دې په کتابونو کې وه او د هغې خبره معلومیږي د عیسی د بیت المقدس د فتح کېدو په وخت کې چې کله هغې صحابو محاصره وکړه، بیا دې روغه وکړه، وی ستاسو مشر راشي هغه له به موږ چابي په خپل لاس باندې ورکوو. سوال جواب یې عمر رضی الله تعالی عنہ ته وکړو. د هغې نه مخکې یو صحابي ورته مخکې کو، هغې ویل کې هغه صفات نشته کوم چې زموږ کتابونو کې دي. مشران یې دا وایي. بل صحابي ورته ورمخکې کو، هغه ویل نه ده کې بعضې صفات نشتي زموږ په کتابونو کې چې کومې خبرې دي هغې کې بعضې نشته. آخر عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې راورسېد چې عمر رضی الله تعالی عنہ یې ولیدو، بیا ټول صفتونه په ده کې موجود دي. مطلب دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ صفتونه هم هغه مخکینی کتابونو کې ورته موجود چې بیت المقدس په د هغې په لاس باندې فتح کېږي، چابي به هغې ته حواله کولی کېږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره خو خامخا به وه، ځکه چې څومره انبیا علیهم السلام دي د ټولو نه له وسه اخیستی شوی دی چې دا پیغمبر چې تاسو ته راغلی نو د باندې به ایمان راوړئ، د دې امداد به کوئ. قل فلم تقتلون انبیاء الله نو وتوعدوا ولې وجل تاسو انبیا د الله، که تاسو وایئ زموږ په خپل کتاب باندې ایمان دی نو تاسو انبیا ولې وجل؟ خو ایمان نشته خپل کتاب باندې، او تاسو د قرآن کریم باندې ولې ایمان نه راوړئ؟ د قرآن کریم په باره کې د دې صداقت په باره کې خو هلته کې ویل شي، د دې پیژندګویي ورکړی شي ده. نو تاسو چې دا کتاب نه منئ نو تاسو خپل کتابونه نه منئ که نه ان کنتم مؤمنین وایي. که چېرې تاسو مؤمنان یئ نو راشئ دا خو منئ که ولقد جاءکم دې ځای نه بیا هغه بل خطاب شروع کېږي او بیا شي ولقد آتینا موسی الکتاب توضیح وکړه. پرونه په بدنه پاتې
فلما جاءهم كتاب من عند الله او کله چې راوي دي ته کتاب من عند الله دا الله طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کوونکی دا هغه چې د دې سره دي وکانو من قبل یستفتحون او ودي مخکې د دې نه چې امداد به طلب کاو په کسانو باندې چې کفر کړل یا وکانو من قبل ودي مخکې د دې نه چې طلب به چې خبر به ورکاو کافرانو لا یا خبر به طلب کاو د کافرانو نه فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغی دي تا چې دي پیجندو کفروا به انکار خدا انا فلعنت الله علی الکافرین لعنت الله علی الکافرانو باندې بے سمشترو بیان پسهم ډیر بندے هغه چې خرڅ کړي دي باغی باندې ځانونه خپل ایت فرو بما انزل الله دا چې دا خلک انکار کوي دا هغه سره چې الله نازل کړي باغین د وجه د حسدنا د زیدنا ایونزل الله من فضله علی من یشاء د دې وجنا چې نازلې الله د خپل فضل نه پچا باندې چې غواړي من عبادی د خپل بندګانو نه په خپل بندګانو باندې الله تعالی فضل ورکړي نو دی وسره بوغ عناد او زید وسره سکی زید او عناد وسره ساتي فباو بغضب على غضب ناقتشدي بغضب لباس بغضب باندې وللکافرین عذاب مهین الکافران د باندې عذاب رسوا کوونکې وإذا قيل لهم آمنوا کله چې ویل کېږي دي ته ایمان اوري بما انزل الله فاغسو چې الله نازل کړي قالو وې دي نؤمن بما انزل الینا ایمان راوړو موږ په اساس نازل شوی دي موږ ته ويكفرون بما وراءه انکار کې داخل دا وسن چې علاوه دا غي ندي وهو الحق مصدقا لما معهم او هذا ليس دا حق دي تصدیق کوونکی دا وسن چې دې سره دي قل فلم تقتلون انبیاء الله نو توان ولي وجل تاسو انبیاء الله من قبل دین مکین کنتم صاد مؤمنین کی مؤمنان الله رب العزت القرآن فلسطین مسلمانان د پاره دعا وکړي یا صفان دې تر فاس شي د پاره دعا وکړي